هم مجدار ته وایي چې په بازار کې د پلۍ مالټه خرڅیږي. د پلۍ د مالټې خاص تاریخ دی چیرې د دې نه بعد د پلۍ مالټه شروع کیږي. دا د پلۍ مالټه ماشاءالله څومره تقریبا د کال څومره آمدن یا بچت کیږي ستاسو د دې باغ ریټ نن سبا څه دی؟ دا 800 روپۍ نرخ کې نن سبا په باغ د درزن نه جی د شاپر شاپر کې څومره شاپر کې اکا صاحب ورتیر پلۍ رباط کله چې دا نومونه راشي نو د ټولو ملګرو په ذهن کې به دغه یو سوال وي چې نوید به د مالټو ذکر کوي. نن زو پلۍ ته خو نن به د پلۍ په باغ کې د هغې باغوان نه هم تپوس کوو چې یاره د پلۍ مالټه کله شروع کیږي او آیا په بازار کې چې د پلۍ په نوم باندې که به مالټه میلاویږي آیا دا ټیک ته او که نه. او تاسو را سره په کمنټس کې شریک کړئ کوم نومونه چې ما واغستل په دې کې د کوم ځای چې کومه مالټه ده نو هغه خوږه ده. د الو قاسمي مدرار به دي او د غونډو عمر به یو ډېر زیات ګران تاسو ته به دا سپین څادر والا ښکاري عبید به را سره هم دی عبید ملنګ. نو زو نو دغه ښکلی ویلاګ او دغه ښکلې نظارې ستاسو سره شریک کوو چېرته ځئ مه. په دې وخت کې عبید به دا کوم ځای دی؟ ها د پیپل موټروی پول دا د چا منصوبه ده؟ ته راشه که نه د چا؟ عمران خان که نه نو گپ شپ به هم لګو ماینډ کوئ به نه ځکه چې عبید به ډېر زیات مذاقي دی ډېر زیات خوندور گپ شپ لګوي. نو چېرته ځئ مو خوندونه ترې واخلئ خو دا را سره شریک کړئ چې د کوم ځای مالټه ډېره زیاته خوږه ده. ملګرو د پلۍ چې کوم باغونه دي او د هغې چې کوم آثار دي نو هغه ماشاءالله شروع شو. تاسو کتلی شئ په دې سیډ باندې دغه د مالټو باغ. ستاسو نه یو سوال لرم څومره چې هم کتونکي دي وجه څه د ملګرو چې په پلۍ کې مالټه کیږي ځکه د هر میوې دپاره ځان له خاوره وي. نو که دلته تاسو کتلی شئ داسې نه ده چې یاره یا دا خاوره پسته خاوره ده ځکه چې کاڼي پکې ډېر زیات دي. نو څه وجه ده چې په پلۍ کې مالټه ډېره زیاته کیږي دغه را سره لازمي په کمنټس کې شریک کړئ او دا را سره هم شریک کړئ چې څوک دلته د پلۍ چې کوم باغونه دي هغې له راغلي نو را سره شریک کړئ چې کوم باغ مالټه مزداره ده هغه را سره هم په کمنټس کې لازمي شریک کړئ او راورسېدو پلۍ ته. مخکې ستاسو سره دغه چې کوم خوندور ماحول دی د باغ کومې نظارې دي هم در سره شریک کوم چېرته ځئ مه زموږ سره اوسئ. ها ملګرو فاینلي د پلۍ چې کوم باغ دی هغې ته راورسېدو. دلته کې مونږ د وهاب بهي خواله تېرې پیرې هم راغلي وو نو د راتلو سره وهاب بهي بس ویل چې بهي اول مالټې وخورئ بیا به ګپ شپ لګو. نو مالټو ته خو کېناستو یو طرف ته ښه ښکلی مزدار نور دی سور او بل طرف ته د سور ملګري او مالټې زه وایم موږ به خورو او تاسو ته خوندونه اخلئ. وهاب بهي راته وویل چې تاسو په باغ کې وګرځئ
ځئ زه به در سره بیا ګپ شپ ولګوم په لاس کې راله چاړه هم راکړه غیر قانوني دي دلته کې چېرې ته بوټي نه مالټه را شوکې او خورې خو بیا هم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي زموږ ډېر زیات خیال ساتي نو بسم الله وکړو کیمرامین صاحب دا د پلۍ مالټه ماشاءالله بیت بھائی راشه کنه نه پرې د تصویرانه ملګرو د پلۍ د مالټې چې کوم خپل ټایم دی نو په تېره بیره باندې هم موږ ته وهاب بھائی ویلي وو چې نوید بھائی تقریبا د 1 جنوري نه زموږ دغه باغ شروع کېږي د پلۍ نو بس قابو دی تقریبا زه وایم بس نیم به پاتې وي او نیم چې کوم دی نو هغه ختم دی نو د مالټې خو داسې چې په بازار کې هم میلاویږي او خیخي مالټې میلاویږي خو که یو سړی دلته باغ ته راځي نو د دې ځان له یو مزه ده د دې ځان له یو خوند دی چېرې ته د بوټي نه راوشوکې او ویې خورې نو د دغې دپاره موږ دلته راغلي وو چې یاره زه چکر به هم ووهو اوټینګ به هم وشي وهاب به یې ویل چې یاره تاسو دلته را چکر شئ رنګونه یې کول نو د هغه هم یو جهان مننه کوو او ګرځو را ګرځو ستاسو سره ویلاګ شریک کوو چېرته ځئ مدرانه څه پوزیشن دی سفر نه هم خوند واغست مزه یې وکړه که نه د وهاب به ارمان هم پوره شو چې ویل راشه او راشه او دغه چې کومې موږ خوړې نو دغه ډېرې وي که نورې به خورو نو چېرته ځئ مه زموږ سره اوسئ هاي ماشاءالله ملګرو د پلۍ په باغ کې چې ناست یې نو سړی مړېږي نه نو دا خو دویمه غورۍ ده چې راغله والله هم دې په خیر باندې رخصت کېږي نه د دې باغ خیر نشته پسند کې وهاب ماما جي ډېر زیات مینهناک انسان دی تپوس به دې کوو د مالټو حوالې سره وهاب ماما جي اول خو ډېره زیاته مننه او یو ځلې بیا ستا خواله رالو دومره میلمستوب دې راکړو ډېره مننه ډېره مهرباني یاره موږ هم ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې تاسو زموږ له خواله راشئ او زموږ سره یو څو خبرې وکړئ موږ په دې ډېر زیات خوشحالېږو ډېره مهرباني ډېره مننه وهاب ماما جي دا راته ووایي چې په بازار کې د پلۍ مالټه خرڅېږي د پلۍ د مالټې خاص تاریخ دی چې یاره د دې نه بعد د پلۍ مالټه شروع کېږي او جی او د پلۍ مالټه زیاتره چې دی نو دا د جنورۍ د پس جنورۍ نه خلک په باغونو شروع کوي او دا بیا چې دی دا د فروری د اینډه پورې تقریبا دا چلیږي دا ځکه چې ټول خو په یړ نه څوک مخکې څوک وروستو خو د جنورۍ نه دا شروع شي د فروری پورې دا مالټه لکه تقریبا 18-19 ورځې وشوې چې د پلۍ چې کوم باغونه یې جی او دونه موږ هم چې دی دا شانتي شروع کړی دی دا راته ووایي وهاب ماما جي چې لکه په بازار کې چې کوم وینو داسې چې دا خلک د پلۍ د مالټې په نوم باندې د ډېر وخت نه مالټې خرڅوي نو آیا هغه سړوک پوک دی دا خو داسې خبره ده چې کم خلک دلته کې راغلي دي مالټو له جو هغوی بیا خامخا پیژني چې یاره دا پلۍ مالټه ده یا د بل ځای مالټه ده خو خامخا خلک چې دی نو دوکې کوي نن چې دی د دوکې نه بغیر چې دی نو څوک اړو ګټه نه دغه کوي لکه داسې چې د جنورۍ نه اخوا څوک په چا باندې د پلۍ مالټه خرڅوي نو لکه داسې ګپ دی داسې ګپ دی دغه یو دا راته ووایي ماما جي چې لکه د کاکا صاحب مالټه شوه د ورتیر مالټه شوه د دغه شوه د رباط شو نو آیا په دې ټولو علاقو کې د کوم ځای مالټه ډېره زیاته مشهوره دا ټول ځایونه چې تا کمیات کړه په خپل ځای باندې ښه مشهور دي
خو پکار دی چې خلک د یو د بل سره نه میلاوي ځکه چې په کومه مالټه کې کم خاصیت وي نو هغه دې په خپل ځان په خپل ځای باندې ښکاره کړي که نه. لکه چې اوس د رباط مالټه نو ته به پلۍ ولې خرڅوې؟ زه رباط نه یا د پلی مالټه رباط ته ولې وړم خو جو پکار چې پلی مالټه جو چې کوخی جو دلته کې ښه ده او هغه هلته کې ښه ده. دا راته ووایي چې د پلۍ مالټې یو خاصیت چې کتونکي بیا په بازار کې اخلي چې پته یې ورته چې دا د پلۍ مالټه ده. نو د دې چې دی نو یو خو د پوستکی هم نری دی او دا په اوبو باندې برابر وي ذایقه یې ټیکي اوبه پکې ډېرې او اوبه پکې هم ډېرې او ذایقه یې چې دی نو زبردست دی صحیح. او جی دا راته ووایي چې دا ستاسو دا کوم باغ دی دا ستاسو خپل دی؟ او جی او دا خپل دی. دا هم ویلی کېږي چې یاره کوم مالټو باغونه والي ډېر زیات مالداره دي رښتیا؟ یاره مونږ خو چې د بجلی داسې حال دی چې څونه وګټو چې واپس حکومت ته ورکړو. څومره تقریبا د کال څومره آمدن یا بچت کېږي ستاسو د دې باغ؟ دا د 7,00,000 روپۍ کوي خو په دې باندې د نیمې سیوا واپس بیا لګي خلک چې بیا پې کومه خرچه راځي. خرچې راځي. نو دا راته ووایي چې دلته کې د پلۍ نور باغونه هم دي خو الحمدلله ستاسو چې کومه رویه ده ځکه چې مونږ هغه تېر کال چې کله مونږ هغه نورو باغونو ته ورغلي وو نو هغوی مکمل پابندي لګولې وه چې یاره بوټي له به نه ورځئ. نو ستاسو هم دا اصول دي که نه؟ مونږ له خو ماشاءالله مونږ خو پخپله مونږ چېرته دا اصول دي مونږ له خو چې څوک یو پیر راشي هغه وایي بار بار وایي مونږ له بیا هم راځي ځکه چې هغوی له مونږ دومره عزت ورکړو چې هغوی ته بیا هغه څیز بل ځای نه میلاویږي. بالکل بالکل. ریټ نن سبا څه دی؟ دا 800 روپۍ نرخ دی نن سبا په باغ. د درزن؟ نه جی د شاپر. شاپر کې څومره؟ شاپر کې دا 30 40 50 دا پکې ډکېږي. مخکې به د خلکو ویل یاره سیکاړه چې کله به دا بوجي سیکاړه هغه پخوانۍ خبره کوي سیکاړه نو د شاپر ته اوس خلک سیکاړه وایي نور خو سیکاړه خلک څه ته وایي. ښه لکه په دې بوجي کې 30 40 دانې. او جی او دغه پکې. ډېره زیاته مننه وهاب ماما جي ستاسو د مینې راکولو یو جهان مننه. که چېرې زموږ څوک راځي دلته کې کتونکي د هغوی سره هم نمبر شریک که څنګه چې موږ له مینه راکړه چې هغوی ته هم میلاو شي. نمبر دی 0341 40 40 119. ملګرو دغه وهاب ماما جي دا د دې د پلۍ چې کوم باغ دی د هغې مالټه ده. کیمرامین صاحب رانږدې کړئ کتونکو ته دا وګوره تاسو کتلی شئ چې څنګه وهاب ماما جي ویل چې یاره اوبه پکې ډېره زیاته ده. نو دا زه وایم کېدای شي ډېرو ملګرو اوس منډه کړي بازار ته خو داسې ده چې د پلۍ د مالټې ځان له یو خوند دی. امید لرم چې د ویډیو نه به تاسو خوند اخیستی وي. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله پام.